کتونکو دغه روانه سلسله کې مور یې کوم ځای نه راغلي؟ د پړانګو ماجوکي نه. د پړانګو ماجوکي نه څو کالونه دلته راځي؟ زه خو روکۍ بس دلته خو اوس پیله ځل راغلم. او دلته پیله ځل راغلم. 400 ته څو ځله راغلي؟ 400 ته خو لکه 3 پیرې راغلم، خو لومبي ځل کې تا ماله وړلې دي که نه؟ واو. څو ستا ګټه وټه سره ضرورتمند دی؟ زما خاوند چې کوم دی نو چاویشتې دی، خپې ماتې اتم کال د کټ کې پروت دی او زه جامې خرڅوم کوڅو کې. صحیح ده صحیح ده. ماجوکي پړانګو نه دا ولې غوړي او دا چې کوم دی نو واله وړه راشه دې خواته مورې. مورې ستا خو به زلمي بچي وي که نه؟ واده کړي دي دوه. ستا خیال نه ساتي؟ نه ما بیل دي را لږ را دې خواته شه. څونه وخت نه دلته کې راځي؟ دلته مې دا درېیم ځل دی چې راځم. درېیم کال دی دی؟ درېیم کال مې دی پروس کال دې مې را کړو او پروس کال دې مې را کړو بل کال دې مې را کړو او دا اوس هم راغلی. صحیح ده. دا واله غوړي او دا واله وړه صحیح ده. او دغه ځای ته دغه شي چې روژې اندله درکړم راشه دې خواته. مورې څویم ځل دی دی؟ دویم ځل. د کوم ځای؟ د سرور هغه. څو زامن دي؟ درې. دوه لونه. نو ګټه وټه نه کوي؟ یاره مزدوري غریبانان دي، یو ځای خورو خو څه شته نه. هېڅ هم نشته. تا د وجل ته لاړ شه. ما ته غریبانان نه وي، زه پخپله راځم. دا زهر دي په دې عقم وړه. دارو جرمن هر څه خوراله کوي، خو غریبانان دي څه وکړم بس. صحیح ده واله راشه دې خواته دې خوا ځه دې خوا راځه. ستا څویم ځل دی؟ زما دویم ځل. دویم ځل دی؟ ستا خاوند څه کار کوي؟ ګلکار دی. ته ضرورتمند دی؟ دویم ځل دی خو درېیمه؟ دویم ځل. وړه دې وړلي وو؟ دوه پیرې مې وړوړي دا پیره راغله. وګوره دویم ځل نو دا دویم نو دا درېیم شو، دوه پیرې دې وړوړي دي که نه؟ په دې لږ وخت کې هسې نه په دې درته نه یم دا زهر دي، دروغ مه وایه. به 3 ځله راغلی مې 3 ځله رالم. راځه دې خواته. په لږ ټایم کې دروغ ووي نو هغه بیا دغه کې را دې خوش راځه راځه. په دې مونږ خفه کېږو که نه؟ ستا څویم ځل دی؟ دا زما دویم ځل دی. یو پیره درله وړه راکړي دي بس بیا نه یې اوس ته څه وایې چې غوړي راکړه؟ غوړي راکړې خو وړه راکړې ستا خوښه ده. چې څه راکړې؟ صحیح ده. ته څه وایې چې څه راکړه؟ زما دا دویم ځل دی. بل ورځ وړه راکړې خو یې خوشحاله کړه. اوس هله غوړي راکړې، ضرورت مې دی غوړو ته. وړه راکړې ستا لاس لږ شان شته. خوشحاله شي. کتونکو دغه روانه سلسله ده. موږ نه پکې اکثر څوک داسې راشي، څوک پکې کیمرې ته نه راځي، څوک چې کوم دی نو موږ یې کورونه لیدلي وي. یو زنانه تاسو به یو ویډیو کتلی وي چې یو کس ته واده کړی وه، هغه له واده وکړو. بد قسمته چې کوم دی هغه زنانه سره دومره ظلم وکړو چې هغې کنډمه کړه، د هغې خپه ماته ده. په هغې باندې دا یو کال شو زموږ په علاج هم روان دی او هغې ته چې کوم دی په دې روژه کې دا درېیم ځل دی چې خوراک هم ورته روان دی په دې روژه کې. تاسو وینئ خو دې وخت کې دا ټیمګي غوړي ځي یا دا ځي. نو دا دې روژه کې دا درېیم ځل د الف خان شیرپو فاونډیشن د طرف نه د هغې د علاج معالجې د طرف نه سلسله چې کومه ده هم روانه. نو موږ د رشتو کې ځکه ډېر زیات احتیاط کوو، د 400 نه بارې نه ورکوو. دلته ولې څوک 5 مرلې کور اغوستی شي نو راځي دي چې نکاح ورله تړمه. بیا پې زه شرمېږم، دا زه پې تر اوسه شرمېږم چې د هغوی کال راشي نو زما وجود بغنېږي چې یاره بیا به څه چل وي چې دغه زنانه له ورکه دغه دا ورله یوسه. نو داسې مسایل هم موږ ته پکې راځي. نو لحاظه دغه حوالې سره خو زمون کلیر کټ داسې ټلیفون نه مه کوئ، دې نه څه جوړېږي نه. خو دا سلسله مخ په وړاندې بوځو. دغه د الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن کار دی. ډېرو خلکو ته چې کوم دی نو موږ په ایزي پیسه باندې زما د ایزي پیسه دا موبایل لیدی شي چې دې میاشت کې ما څومره خلکو ته د رمضان کې پیسې لیږلي دي. دا د الله پاک یو کیمره لګېدلې دا ډېر خلک وي دوا نه. زه ورته یم الله پاک فیصلې په نیتونو کوي، دوا به ځان ته وکړه چې خدای پاک هم داروس ښه کړي او دا سلسله چې کومه رواني نیتونه ټیک کړو، بدنیتي ختمه کړو، کینه بغض ختم کړو، حسد ختم کړو. دا سلسله مخ په وړاندې بوځو. ډېره مننه.